کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین دا سره یاسر خان دی موجود یم د ارشد خان په دیره کې او یو راځنامه شو یقینا ډېره بختوره دستوره ده دا لانجه چې کومه ده د رشته دارو ترمنځ وه نه چې داسې د بخر وه خو دلته کې خو زموږ 400 کې نن سبا ځمکې هم ګرانې شوي دي بلکې ځمکې هر ځای کې ګرانې دي خو 400 کې په مرله 2 مرلې 3 مرلې باندې لانجې هم وي بیا کورنۍ شخړې وي بیا پکې داسې مشران د کور نه راپاسي او دغه مسلې خلک او زه دغه شانتې مشرانو ته خیرات تحصیل پیش کوم په نننۍ دغه غونډه کې چې کوم دی نو دا فضل خالق بابا خیل چې کوم دی زمونږ ناظم صاحب نن خو هغوی نشته اجلاس دی خو ورور شته دی نن د نننۍ دغه کې زموږ ظاهر شاه خان چې کوم دی هغوی ته بلنه ورکوم ارشد خان چې کوم دی علي خان دی او هغوی سره به هم خبرې کړې کوم خو دا مسله وه او په دې را سره جي خپل تاثرات شریک کې څونه وخت هم پکې واغسته او مسله څنګه حل شوې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د اهلیان 400 ورونو په جمع السلام علیکم څنګه چې د پښتون یو رواج دی چې دی په جرګه باندې مړیم بخي دی په ننواتې باندې د هغې ساده مثال زمونږ په مخ کې د حضور صلی الله علیه وسلم چې کله صلح حدیبیه وکړه نو اصحابو رضی الله عنه اجمعین په دې باندې ډېر زیات خفه شو چې تاسو خو موږ ته ډېر سخت شرطونه کېښودل خو د هغې لانګر لاسټنګ ریزلټ دا و چې فتح مکه وشوه او داسې موږ مؤمنانو لپاره دا اډر دی قرآن کې چې کوم موږ لپاره مشلې راغلی چې تاسو کې کله ورانه راشي نو مؤمنان به د یو بل منځ کې روغه کوي امر بالمعروف نهي عن المنکر به کوي نو نن دې سلسلې دې خدمت موږ دلته راوستي او موږ چې څونه پیرې هم راغلي نو موږ له دواړو فریقینو ښه عزت راغلی دی راکړی دی خو د تقدیر انسان مجبوره کوي په یو ټایم باندې اوس ټایم منظور الله یې دې په کور کې خیر واچي او الله یې دې د مصیبتونو نه وساتي زه د خپل طرف نه دواړو ته مبارکۍ کوم خو نور څه سوال کې نو کوه ډېره مننه جي ډېره مننه کتونکو کله چې د جرګې سړي سره جرګه کې دا ډېره ګران دی نو دا دواړه فریقین چې کوم دي دا په علاقو کې خپله جرګې کوي نو دې کې چې کوم دی نو ظاهر شاه خان او د دې علماو او هغوی پکې یو کردار ادا کړه ښه خپله پېژنګلو کې جي دا مسله څنګه حل شوه څونه وخت نه شروع وه دې جرګې والي سره څه وایي زما عبدالقادر نوم دی او زه ارشد دفتر بچی او معمول شان تکرار باندې زمونږ یک اکسیجن اتفاقي راغی او هغه الله پاک نن په خیر سره او د دې مشرانو په دعاګانو سره د دې په کوششونو سره هغه الله پاک حل کړ او زه او ارشد موږ د دې مصیبت نه د دې لانجو نه د دې څیز نه خلاص کړو خدای دې ټول سره دې خو امین 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 کتونکو د دې نه ښکلې خبره نوره څه ده خو دا دشمني ټول تاوان دی خو یو سړی و چې په دشمنۍ کې ما ګټه کړې ده راته دې ووایي دا ګز او دا میدان نو په دې باندې دا مشران ارشد خان خپله د جرګو سړی دی دغه شانتې څنګه مشر وویله نو بیا د جرګو سړي سره چې جرګې کوي نو دا ډېره ګرانه وي ارشد خان څه به وایي الف خان وروره به زه یو معمولي شانتې اکسیډنټ و منځ کې څه ونه دا زما تره زوی م دی ښه ملګری مې هم دی لکه د روڼو په یو کټ کې به دواړه ورته کېدو د ډېر وخت نه داسې رورولي م او به د شیطان د خدای کور نه ورکړي معمولي شانتې هېڅ څه کار هم نه و چې لکه نه داسې څه خبره وه بس یو معمولي شانتې اکسیډنټ و جي او څومره وخت پکې ناغت وشوه 2.5 کاله وشو جي بلکې د دې خفګان 6 کاله وشو بیا یاسر جان او فلق قادر لالا او قادر لالا د خدای ډېر عزت ورکړي چې څومره خدای ورکړي دی خدای دې نور هم ورکړي زموږ مشر رور دی او دونه خوشحاله یو لکه چې هندو مسلمان شي او بل مسلمان دی خوشحاله دونه خوشحاله یو او خدای دې سره زمونږ په دې سیمه کې د چا کور کې چې څه تکلیفات وي او څه مشکلات وي خپلو کې پردو کې د مرلو د جرباتو د کنالونو خدای دې په خیر او عافیت سره ختم کړي او خدای دې هېڅ داسې خبرې ته نه رسوي چې یاره سبا پې 2 خاندان او یا 2 رونه پې بیلیږي خدای دې دغه کار نه کوي او بس د شیطان د خدای کور نه ورکړي او خدای دې تاسو ټولو لا اجر درکړي خدای دې تا له ډېر اجر درکړي چې تا په دې شارټ نوټس باندې زموږ رالی او خدای دې ډېر عزت درکړي او دنیا به هم ښه ګوري چې یاره دا 2 رونه مخکې هم 2 رونه اوس هم 2 رونه دي ډېره مننه کتونکو د ارشد خان دې خبرو کې احساسات جذبات هغه مینه دوباره ژوندی یا د قادر خان چې کومه خبره وکړله نو دا ډېره عجیبه شانتۍ خلکو دپاره یو عبرت دی څوک چې په خپلو کې رواني جرګه مشران دته کیني دا د ظاهر شاه خان د مردان نه پکې رالو نو دا د دې ځای موږ به خپله ناکامي وګڼو کامیابي یې چې وکړله
نو په دې ورته موږ خیرای تقسیم پیش کوو. خو اصل خبره د چا وي؟ د جرګتیانو، د هغوی د الفاظو، د هغوی د سوچ او د ویژن او د فکره چې هغوی په کوم انداز کې خبرې کوي، نو هغوی نورو خلکو ته وایي چې هغوی دښمنۍ کې ګټه نشته دی. مولانا صاحب ډېره مننه کوم چې خپله پېژنګلو را سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زما آصف الله نوم دی او مجید آباد د سړیرو د دوی دا خبره خو الحمدلله د مشرانو به کې ډېره منډه تړلو که حاجي فضل قادر صاحب یاسر خان موږ به کوششونه کوله، خو زه یم چې دا روغې کې چې کوم دی خاص کر فریقین خپله باندې څومره پورې دغه کوي، نو تقریبا دا 70-80% چې کوم دی نو دا فریقین په خپله باندې چې اسانه کي او دوی روغه کوي، نو زه خو خوشحاله یم او دوی ته مبارکي یم او د دوی شکریه موږ ادا کوو چې الله خوشحاله کړه چې تاسو په خپله روغه کوله، نو جرګمارو ته اسانه شوه. دا خو دوی روغه کوله، خپله ورورولي به انشاءالله بیا باقي برقرار ساتي او د دوی شکریه ادا کوو چې د جرګې والا خبره یې ومنله او د جرګې والا هم شکریه ادا کوو چې هغوی منډه تړل وکړه او ستاسو شکریه ادا کوو. الله خوشحاله کړي. ډېره زیاته مننه کتونکو. داسې په سیمو کې داسې لانجې وي او دغه شانتې مشران وي، نو غوره دې باندې بالکل بریک منیسئ. حاجي د مردان جواب خدا دی جی چې موږ مردان 400 پېښور دا مومن چې کوم پرې کې دی دا د یو کورنۍ سره د تعلق موږ رونه یو پرېږده جي د چې په یو لاس کې درد کېږي بل لاس ته ګوتو ته به خامخا تکلیف راځي. کوم خلکو ته دې کې تکلیف مقابله وشوه الله هغوی له د اجر ورکړي. نن سبا جي جرګې په لالچ دي، یوه دویمه دا ده چې چا سره وخت نشته، د بل په اوږه باندې ټوپک دي، خلک چې کوم دی په خلکو دونه الزامونه ولګي یا دونه بدنام کي. دې وخت کې اوس فضل خالق بابا خیل نشته، ناظم صاحب ګیري ما بیا هغه سره بیا په دې موضوع داسې نورې ډېرې خبرې کولې، نو داسې هم شته. نو هر سړي ستا شانتې نه وي جي ستاسو چې کوم نیت او سوچ دی، نو دا زه ستا یم. دې باره کې به جي زه دا ووایم چې په ځنګل کې هر قسم مرغۍ شته، خو دا به ووایو چې تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي. د خالد بن ولید شاه جهان شته. ډېره زیاته مننه کتونکو دواړو فریقینو ته موږ مبارکي ورکوو. یقینا ډېره د خوشحالۍ دغه ده او ما خیر ډېره په خپل ځای مخکې اوس ولیدله، خو د دې قادر خان د دې چهرې نه پته لګي، د ارشد خان د دې خلوص نه پته لګي چې د مینې ډک خلک دي. او بیا چې خبر شوم وی ناظم صاحب چې کوم دی نو د هغوی دا د رور ناست دی، هغوی نشته دی، دغه ځای کې اجلاس را روان دی، دلته کې خو منتخب نمایندګان راغلي دي. نو یو کال شو او یو کال کې ولا چې کوم دی نو د مچۍ د دم هغه اختیار هم نه دی ورکړی. نو هغه یو بل صورت حال دی. خو دا علما چې کوم دي او دا مشران چې کوم دي، نو زه چې دوی څومره ستاینه وکړم دا کومه په دې چې نن سبا ټیم ډېر قیمتي دی او نن سبا چې د څوک روغه کوي که نه نو په اشارو به درته کوي، درته کیني نه. نو خو دا ظاهرشاه خان او یا د ملګري چې کوم دی او قادر خان سره ناست دي او د هغوی اړیکې نن کم نرموالی دی او یا د ارشد خان په زړه کې کم نرموالی دی، نو دې کې د جرګې یو کمال شته. څه به وایي خپله پېژنګلو را سره. زما نوم محمد الیاس دی، درګۍ علاقې سره تعلق ساتو. الف خان ورور ستاسو ډېره شکریه. او څنګه ټولو ملګرو خبره وکړله، نو زه به پکې د حدیث په رڼا کې یو خبره وکړم د نورې معاشرې ته پیغام په طور باندې. نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ای خلکو تاسو په ځمکه والا باندې رحم کوئ، اسمان والا به په تاسو باندې رحم کوي. نو دې کې موږ تاسو ته پیغام دی چې په معاشره کې خامخا انسانان اوسېږي، یو به لږ زیات وکړي بل به لږ کمي وکړي، په دې باندې د اړه بداوي راشي. اصل خبر دا ده چې د اړه بداوي په طریقه باندې ختم شي او د یو بل باندې سره د صله رحمۍ معاملې شروع شي. د الله د طرفه به انشاءالله تعالی بیا د رحم فیصلې وي، د رحم معاملې به وي. ستاسو درونو په دې باندې ستاینه کوو چې داسې قسمه د صلح دا پروګرامونه دا پیغامات تاسو معاشرې ته وړاندې کوئ. د نور دپاره یو عبرت دی چې انشاءالله موږ به وړې وخړې خبرې په خپل کور کې دننه په خپله فیصله کوو او داسې یو حد ته به یې نه رسو چې د بار خلک پکې راشي. او که د بار خلک پکې راغلل نو بیا به موږ داسې حد ته نه رسو چې هغه نسلونو ته او خاندانونو ته ورسېږي. نو دې موجوده غونډه کې دا یو پیغام دی پوره معاشرې ته چې زموږ استاد د ټولو دا ذمہداري جوړېږي، اول ځان د لانجو نه ساتو، که راځي دغه شانتې په افهام و تفهیم سره یې حل کوو. انشاءالله د الله تعالی طرفه به موږ او تاسو باندې د رحم فیصلې کېږي. ډېره زیاته مننه کتونکو په دې موقع باندې هغه ټولو جرګمارو ته چې د الله د رضا دپاره څنګه چې په دې کې دا جرګمار دي کار کوي، خدمت کوي، دوه کوره روغوي، نو زه ورته په دواړو لاسو سلام پیش کوم. او یقینا خو په خپل سیمو کې هم داسې څه لانجې او شخړې وي نو رامنځته شي. معمولي دا څنګه چې دا قادر خان او ارشد خان په خپلو الفاظو کې معمولي خبره وه، 6 کاله چې کوم دی نو دوی د یو بل نه لرې پاتې شو، 6 کاله. او ظاهرشاه خان چې کومه خبره وکړه چې دې ټیم و
کوششونه پکې خلکو ډېر کړي دا نه چې نه دي شوي خو ټیم یې ده په داسې دوران کې چې کوم دی هغه نور جرګتیان خفه شي د پریښیانو نه چې او زما دې نه منله دا ګور دا د الله پاک چې کوم دی څه ټیم انسان پړه کوي چې په تنګي کې د سادول او د مدد خان دښمني وه 56 سال شروع و 19 پکې مړ شي چې کېده نو په نیمه ګنټه کې وشوه په 56 سال کې نه کېده نو په داسې موقع باندې هغه پریښیان هم د ستاینې دي او چې کوم پکې موجوده کار وکړو نو دا ډېر د ستاینې دي الله دې دوی له عزت ورکړي الله دې د دوی دا ورورولي دا مینه دا خلوص د مخکې نه نوره خو هم زیاته کړي